بسم الله الرحمن الرحيم. باب غزوة أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقوله جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تستأصلونه قتلا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: هذا جبرائيل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. جی باب غزوة احد. دا احد ورته ولې وایي؟ دا د یو غر په خوا کې شوې ده، غټ غر دی صاحب. زم اوسم الحمدلله ورغلم د احد ته. هلکه ګورې تاسو ته ما په عرفات کې، په مزدلفه کې، په مکه شریفه کې، په مختلفو ځایونو کې ورې دعاګانې کړې دي. الله ګواه کړو. او دویم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې ستاسو سلام ګورې ویلی دی. یو ځل نه بار بار مې ویلی دی، یو ځل نه او بار بار مې ستاسو سلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړی. او زه مخکې ده. نو احد چې دی، اگر چې زه سخت کال ناجوړ وم مدینې شریفې ته په مخیري ورځ د مکې نه چې تلم ناجوړ شو، تبه مې شوه، مرۍ مې خرابه شوه، بیا راته هغه شی لګولی و، څه ورته وایي، لکېنوله یو ډریپ په سار خطې د یو ماښام، تبه به مې وه. خو هغې کینولې ما له غټه فایده راکړه. هلته کې چې مسجد نبوي کې سلام ته دی نو لوی لینې جوړ کړي د خلکو د رش دپاره. یو مسله دا 2-3 کاله وشو جوړه کړې ده. او چې کوم دا بیماران دي نیغ ورځي، ما به کینوله داسې راښکاره کړله او کونټه یې م راسره وه که نه. نو بس هغه جال غوندي نږدې هغې کې یو 2 پولیس والا ولاړي، دا کورسو والا پرېږدي، بل څوک نه پرېږدي. چې زه ور مخامخ شومه لار به یې راته راکړه. نو دا پکې غټه فایده وه. او بله فایده دا وه، یو ځل ورننو یو پولیس والا ما ته وي د کېج تفضل یا شیخ کېنه. نو چې خدای څه وایي راته، لږ ساعت یې کېنولم، دې کې کورسۍ ته هلک ته ټېلیفون وکړه، کورسۍ یې راوسته. بس هغې عربي وته وي کورسۍ ته، بس په هغې یې کېنولم او دیکې یې راکړه په خپله. نو هغه سلام چې خلک یې لږ لرې کوي، دا کورسۍ والا نږدې کوي. او چې ریاض الجنه ته یې ورسولم که نه، نو ریاض الجنه ته خپلې لارې دي چې په دا د وتو په لاره څوک نه پرېږدي، مواجهې شریفې له هېڅ څوک نه پرېږدي. چې دلته ورسېدم ما یې صبر کوه دلته بند شه، مې زه ریاض الجنه ته وایي ممنوع ممنوع، مې مافي ممنوع 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 پکې نشته. ورپاسېدم، داسې ورپاسېدم، مې ما څه وجلې خو نشي. چې پاسېدم هغه چې کوم پولیس والا ولاړو او دوی خلې پرېږده وایي بس ورغلم په ریاض الجنه کې، پکې ناست وم، بلا ساعت مې تېر کړ، مې د کونټۍ او د شي برکت خو په هلکه پیدا شو. د داسې خلکو د مریضانو او د بوډاګانو هغې ډېر زیات احترام کوي او ډېر قدر کوي. حقیقت دا دی. خو خیر بیمار ومه او ډېر زیات پې خوشحاله وم. د مدینې په بیمارۍ باندې چې څوک خوشحاله که نه، رسول الله مبارک فرمایي من صبر علی لوائها یا علی شدتها كنت له شفیعا او شهیدا یوم القیامت. نو دا یو بیماری. او تاسو له مې سلامونه او دعاګانې کړي دي. ښه الله یې درته قبول کړي. نو احد یو غر دی، بل ملګری ورسره نشته. احد دا دې نه ماخوذ توحد نه، صرف یو غر دی دغه، او ډېر غټ غر دی، 1.5 میل کې غټ غر دی، اوچت غر دی. د مدینې منورې نه اوس خو د مدینې په حدودو کې داخل دی، اوس بار نه دی، خو هغه زمانه کې 3 کیلومیټره بار. اوس هم چې د جومات نه بار راوځې نو مخامخ د احد غر ښکاري ده، بلکل مخامخ ښکاري، غټ غر دی، مخامخ درته ښکاري. نو دې ځای کې دا غزوه شوې ده. مولانا صاحب واقعه درته ووایم، په بدر کې، بدر په 2 هجري کې شوی دی او په 3 هجري کې دا احد شوی دی.
سن 625 عیسوي د 615 عیسوي د مارچ میاشت وه. تاریخ دانانو چې کوم حساب لګولی دی نو د مارچ میاشت وه 615 عیسوي. بهر کې هغه خبرې به پرېږدو او صرف دا به ووایم درته چې د مکې مشرکان نه 80 کسان مردار شو، 80 کسان ته قیدیان شو او د هغې 80 قیدیانو یې ته غټه فدیه واغېسته. ډېر زیات رسوا لاړل مدینې منورې ته. عتبه مشر و مخکې ابوجهل وغیره. اوس ابو سفیان ابوی ځان له خپل مشر مقرر کړ. ابو سفیان دا هغه چې هغه تجارتي قافلې مشر و، که ستاسو خیال او صاحب د ابو سفیان د لوی خاندان سره تعلق لره بنو امیه او د ابو سفیان ښځه وهنده دا د عتبه لور وه. نو د دې پلار مړ شوی و په بدر کې، ترې مړ شوی و شیبه په بدر کې، رور یې مړ شوی و ولید په بدر کې. نو هغې ښځه وه نو دی مشر کړل. دوی څه فیصله وکړه؟ دوی وی چې بدل به الو، خو داسې بدل به الو چې ښه پوره بدل واخلو. نو چې څومره دوی د ابو سفیان د قافلې کومه ګټه وه، دوی قافله شام ته بوتلې وه چې واپس راغلل، هغه ټوله ګټه یې سنبال کړه. وی دا به نه تقسیمو، فیصله یې وکړه او دا به د مسلمان خلاف استعمالو. یو یې دا فیصله وکړه په دې به سامان جنګ اخلو چې مسلمان سره جنګ وکړو او خپل بدل ته واخلو. یو دویم یې دا فیصله وکړه چې ځان سره به ښځې بوځو، لوڼه او ښځې به بوځو. څه دپاره؟ یو به دوی مونږ ته شعرونه وایي، سندرې به وایي، مونږ کې به جوش پیدا کېږي. او دریم دا چې مونږ به تښتو نه، چې که مونږ تښتو خو بیا به رانه ښځې او لوڼه مسلمانان قبضه کړي، په وینځې به یې جوړې کړي، نو مونږ به د هغې د شرم د وجې نه تښتو. او دوی به راته شعرونه وایي او که تښتو دوی به راته پیغور راکړه چې بې غیرتو وتښتېدې مونږ هم پرېښودو. ګوره څومره مضبوطه خبره شوه. دریمه څه ده؟ درېمې سامان جنګ واغېشت او مضبوط قوت یې د 3,000 کسانو لښکر تیار کړ. او مولانا صاحب تاسو ته پرون تېر شو چې کعب ابن اشرف وغیره او دا بل څه شی دی دا ابو رافع دا خلک لاړل او شیرونه یې ورته ووې او را ګرم یې کړل د مسلمان په خلاف. او کعب ابن اشرف ورته دونه پورې وې چې موږ به دننه حمله وکړو، تاسو د بار نه راشئ، موږ به دننه په مسلمان حمله وکړو او ختم به کړو. صاحب من ابو سفیان دیو لوی لښکر د 3,000 راوسته را روان کړ او صاحب ټول مسلح او حضرت عباس دی وخت کې په مکه مکرمه کې او پټ مسلمان او پټ هغه پیغمبر علیه السلام ته یو خط یو چاله ورکړ، یو استازي له وی شابه 3 ورځې کې دننه به دا خط رسې. خط یې حضور پاک له راورسو په دې بنیاد چې نبی علیه السلام ته یې وویل چې ګورئ کافران دومره کسان دي او در روان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم میټینګ راوغوښته خپلو صحابو، هغې سره مشوره وکړه چې څوک عبدالله ابن ابی چې رئیس المنافقین وګوره منافق خو دې وخت کې چې بدر چې دی خو و منافق او د مخکې نه کافر و، خو چې کله بدر کې مسلمانانو فتح ومونته نو دې ظاهر ځان مسلمان ښکاره که ویرېد، لره بیا هم کافر دې هم پکې ناست دی، ظاهر کې خو مسلمان او نور هم دي. د ده رایه دا وه چې صاحب اوزونه کافر د راشي او که یا خو به دوی واپس ځي، مونږ په کلي به رانه شي، او یا که په کلي رالل که نه نو مونږ به مو سره په دې کوڅو کې جنګ وکړو، زمونږ ښځې به مو سره جنګ وکړي، زمونږ بچي به هم په کاڼو ولي، زمونږ ښځې به هم د کوټو نه په کاڼو ولي. نو واقعي د بل په کلي ورتلل ګران کار هم دی. د ده دا رایه وه. کم نوجوانان چې بدر ته نوتلې او د بدر د مجاهدینو د شهداو صفتونه یې واورېدل په قرآن کې، هغوی کې دا جوش و چې خامخا ځو. صاحب دا خو بې غیرتي ده چې مونږ او نه ځو، څه چل به وشي؟ مړه به شو که نه مړه دې شي. زمونږ مطمح نظر دا خو زمونږ دنیا نه ده، مطمح نظر خو آخرت دی. نو چې منځونه کوو روجې نیسو په هغې جنت ته ځان رسو، په اسانه به لاړ شو که نه. نو چاوې ځو چاوې نه ځو. تاسو ته ما ویلي چې کله د بدر د قیدیانو نه فدیه اخېسته رسول الله مبارک د جبریل سره مشوره کړې، ورته یې ستا اختیار دی که فدیه اخلې، خو لیکن که فدیه دې واخېسته نو 80 کسان به آینده کال ګورې ستا د مرګ نه مري. نو حضور پاک چې صحابو سره مشوره وکړه نو هغې ورته څه وویې؟ ویې مړه دې شي که نه جنت ته به لاړ شي، ولې دې فدیه. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اختلاف جوړ شو. چې اختلاف جوړ شو نو حضور پاک کور ته ننوت،
نو صحابه یو بل ته وی چې دا مو څه غلطي وکړه مونږ خپلې رای پیش کړې او د حضور پاک نه مړوری ونه غوښته چې د الله رسوله ستا سره یې ده دا خو مونږ غلطي وکړه باید چې هغې ته مې ویل چې صاحب ستاسو سره یې ده په هغه رای به مې اتفاق کړی دې کې نبي علیه السلام مبارک زغر اچولې وه بلکې 2 زغرې اچولې وې او بار راووته صحابه ورته عذر وکړه الله رسوله مونږ خو تا رای ته اړو څه اهمیت ورنه کړ او انتظار مو نه کړ ستاسو سره ده وی پیغمبر چې زغره واچي اله به یې کوزئ چې جنګ وشي ځای چې ځو بس خبره فیصله شوه د مدینې منورې نه ووتل چې ووتل یو مقام ته لږ بهر لاړل اوس هغه ځای باندې یو جومات جوړ شوی د مسجد مستراح ورته وایي هلته یې شپه تېره کړه او دمې وکړه او چې کم کسان د 15 کالو نه کم وو لکه عبدالله ابن عمر وغیره هغه یې واپس کړل دا به جنګ کې شرکت نه کوي لاړل احد ته رسول الله مبارک سره صحابه ورسېد عبدالله ابن ابی سره د 300 منافقین واپس شو هغه وی زمونږ خبره له اهمیت ورنکړی شو زمونږ رای ونه منلی شوه مونږ ځان نه وجنو نو واپس شو اوس ګوره هغه منافقین واپس شو او ټول 1000 کسان صحابه تلیو ښه 1000 300 ته واپس شو څو پاتې شو 200 په دې کې 2 قبیلې بنو حارثه او بنو سلیمه هغې هم وی مونږ هم ځو ځکه عبدالله 300 کسان چې واپس کېږي په زړه کې خامخا هغه لږ قلق او یو پوټې یره پیدا کړي نو دې دواړو قبیلو مونږ هم ځو نو نورو صحابو ته نیکبختو دا څه کوې خو منافقین دي ځکه لاړل تاسو خو منافقین نه تاسو خو سوچه مسلمانان یې بس هغې بیا ټینګ شو ریخ ویدلی خو بس بیا ټینګ شو نو 200 کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میدان ته لاړه اوس مولانا صاحب زه تاسو ته بس یو نقشه به درته ووایم خو بس تاسو پرې ځکه ځان پوه کړئ داسې دا د احد غر دی لوی غر دی د احد اوږد غر دی 1 کیلومتر 1.5 کیلومتر او ډېر اوچت غر هم دی د احد د کافرانو مخامخ ځای نیولی ځای مخامخ نیولی دی اعلی ځای قبضه کړی خو ګوره په جنګ کې اصل څیز ګورې منصوبه بندي ده نو کافرانو یو خپله منصوبه بندي کړې وه دا یو خوا د احد غر دی او غټ میدان دی او د دې غټ میدان دی راکوټې نه دی اوس پکې بلا کلی دی کورونه پکې جوړ دي جومات پکې جوړ دی حضرت حمزه او د هغې ملګري پکې دفن دي لږ ځای نه دی د نیم مانځو غوندې ځای دی نو لوی میدان دی یو خوا غر دی د غر نه دې غاړه یو خوړ دی اوس هم خوړ شته پلونه دي پې خو هغه زمانه کې پکې اوس هم اوبه نشته باراني اوبه پکې راځي خو دا ده چې هغه زمانه کې ډېر جوړ اوس خو 1500 کاله تېر شو نو ډک شوی دی اوس هم جوړ دی که څوک پکې لاندې دي ښکاري نه بره خو هغه زمانه کې پوره جوړ نو کافرانو دا او د دې خوړ په غاړه یو راکوټې غر دی د خاورې ډېر غټ نه دی راکوټې هغې ته جبل الرومات وایي نو کافرانو دا سوچ کړی چې موږ مسلمانان ځان سره په جنګ کو چې په جنګ یې کو نو یو خوا غر دی وي خو غر ته نشید دی بل خوا خوړ دی خوړ ته هم نشید دی نو موږ به دا چلو کو دی په جنګ کو او په دې خوړ کې به موږ یو لښکر د اسونو پټ بوزو نو چې بویې ځو دا خوړ خو جوړ دی دوی ته به نه ښکاري نو د شا نه به پرې هغوی حمله وکړي موږ بیا ځان سره په جنګ اماده کړو نو د شا نه به زموږ لښکر د اسونو لاړ شي په دې خوړ کې نو د جبل الرومات شاته به راوخیږي نو په دوی به حمله وکړو نو مړه به یې چې رسول الله مبارک لاړ هغه چې دې حالاتو ته وکتل چې دا خو واقعي دوی داسې ترتیب جوړ کړی دی زموږ د ګیرولو نو 50 کسان د عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه په معیت کې عبدالله ابن جبیر هغه یو کم 50 ورکړل د سره 50 شو وی تاسو به په دې جبل الرومات په دې غونډۍ به کېږي جبل الرومات دغې وخت نه نوم شو جبل غر رومات جمع د رامین د 20 خو وی په دې غونډۍ تاسو کېنئ تاسو کار بسي زموږ دفاع به کوئ چې په دې خوړ کې څوک شاته رانه شي په موږ حمله ونه کړي موږ خو دوی سره لګیا یو جنګ کوو خو چې شا نه څوک په دې خوړ کې رانه شي اصله په خوړ کې څوک راشي موږ ته خوړ دننه نه ښکاري جوړ دی او د شا نه په موږ حمله ونه کړي دلته به تاسو ناست شئ او تر دې حده پورې چې حضور پاک مبارک ورته وفرمایل وایي که موږ شکست وخوړ او که موږ ګټه نه به کوزېږې او تر دې حده پورې که موږ مړه شو که نه او زموږ غوښې مارغان تختی بیا به نه کوزېږي تاسو به ولاړې صاحب من جنګ شروع شو
هغه د جنگ جزئیات ډېر دي، هغه ټول جزئیات نشي ویلی، یو هفته پې غونډه لګي، لویه قصه ده. خو جنگ شروع شو، چې شروع شو نو په دې هغه طریقه استعمال کړه. خالد ابن ولید د اسونو د لښکر قومندان په دې خوړ کې راغی، هم د خپل منصوبې مطابق. خو دلته 50 کسان صحابه دي، دوی په غشو ښه مضبوط وویشتل، ویې تمبول. 3 ځلې اټیک کړی دی، 3 ځله دوی تمبولې دي، لاړل. نو شانه خو دفاع مضبوطه ده. نو چې جنگ شروع شو نو کافرانو بیلات وکړه، ماتې ومنته، مسلمانانو کامیابي حاصله کړه. کافران وتښتېدل، منډې کړې، او داسې منډې کړې چې دا صحابه وي موږ د هغوی ښځې ولیدې چې پیسې اوچتې کړې او غر ته ختېدې، ښځې یې تښتېدې، وسلې یې پرېښودې، تورې او غشې نیزې او مال یې پرېښود. بس صحابه لګیا دي غنیمتونه راغونډوي. ګورې یاد وساته، هسې نه چې دلته کې وایي چې صحابه لوټ مار شروع کړی دی. نه 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 نه، جنگ کې به غنیمت فورا راغونډی. ولې به راغونډی غنیمت؟ دې کې 2 فایدې دي. یو دا چې اصل غنیمت خو د هغوی هغه تورې نیزې وي، نو وسله دله په لاس راله، وسله دله په لاس راشي. دویم چې غنیمت غونډولو کې کافر مرعوب شي. درېیمه څه فایده ده؟ درېیم کافر بې وسلې شي. ته غنیمت نه غونډی او سبا بیا لږ ساعت پس هغوی بیا حمله وکړي، هغه وسلې هغوی له لاس لاړی نه شي، اوړه بیا خوشحاله شي چې دا واپس هم شي خپل وګټو. نو دا به نه وی چې صحابه لوټ مار وکړو، صحابه اوږي وو، غنیمتونه یې راغونډول. نه، د جنگ قانون دا دی. اوس هم چې د فوج د 2 فوجانو، د کافر د ملک او د مسلمان د ملک فوج جنګېږي، تپوس وکړه، ما ته پته ده، تپوس وکړه د دې فوجانو نه. هغوی به درته وایي چې اهم څیز دا دی چې کم ځای دې قبضه کړو، نو هغه چې کومه وسله ده او کوم ټینک دی، کوم شی دی، هغه به فورا په خپله قبضه کې راولي. دا نه چې به په میدان پرېږدي. دا دې دپاره نه چې ګنې زما مال ته شوق دی او مال حاصلومه. ټیک ده، مال به هم حاصل شي، خو مقصود بالذات حصول د مال نه وي. مقصود بالذات څه وي مولانا صاحبه؟ وسله لاسته راتلل. مقصود بالذات دشمن بې صلاح کېدل چې ستا لاسته راشي، او مقصود بالذات هغه مرعوب کېدل چې خو د موږ نه خو هغه هر څه هغه څادرونه او هر څه مسلمانانو په قبضه کې واخېستل. دا 3 خبرې، مسلمانانو غنیمت او الغنیمت، دا شو غنیمتونه یې غونډ کړل. او داسې شروع کړه چې تورې کېښودې، جنګ ختم شو. تورې ودرولې، ځکه مخامخ وینې جنګ ختم دی، چې توره در سره او بیا غنیمت غونډی خو ګرانېږي. تورې کېښودل، لګیا دي غنیمتونه راغونډئ. تاسو خو به خبره پوه شوې که نه چې دا کم کسان په غونډی و، نو دوی د خپل مشر ته وي عبدالله ابن جبیر ته چې مونږ هم ځو غنیمتونه به راغونډ کړو. هغه ورته وایي نه به کوزېږئ، ما ته حضور پاک وصیت کړی. وایي نه مونږ هم غنیمتونه. ګوره دلته بیا خلک سوال کوي، بعضې خلک دا اهل باطل وایي ګوره لوټ مار پسې لاړل. هلکه لوټ مار څه ته وایي؟ د دشمن مال په هره طریقه چې راغونډی ته غلط تعبیر ولې کوې، ښه تعبیر ولې نه کوې؟ وی نه غنیمت پسې منډه واله. ټیک ده که نه؟ نو غنیمت کې مقصود بالذات څو خبرې دي چې ورکوشو چې ملګرو سره شی راغونډ کړو. دا نه چې کني. ای مولانا صاحب یو خبره ته کوم چې کم خلک چې چا څوک مړه کړل، خو من قتل قتیلا فله سلبه، لیکن چې چا څوک وجلی نه وي او غنیمت راغونډ کړي، دا د هغه دی څه؟ دا خو د هغه نه دی. دا خو چې راغونډ کړي نو خمس پکې د بیت المال دی، او د هغې نه پس دا 4 خمسه به تقسیمیږي. نو که ته وایې چې دا 50 کسان چې دا کم چې 40 کسان ته کوز شو غنیمت پسې، نو دا مال پسې او لوټ مار پسې لاړل. ما ته ووایه که دوی نه وي کوز شوې او غنیمت د نورو ملګرو را حاصل کړی، بیا پکې به دوی سوه یو شانې سوه. نه پوه شوې په خبره؟ دا خبره ذهن کې واچوه. ډېر خلک وایي غنیمت پسې کوز شو، مال پسې کوز شو. هلکه که دوی نه وي کوز شوې، بیا د دوی سوه. نه پوه شوې په خبره؟ ولې دوی سوه؟ خمس به وباسي، 4 قسمه په ټولو غانمینو تقسیمېږي. په هغې له به میسه ورکوي چې کم په جنګ کې شریک نه دی او پیغمبر مبارک څه مقصد له لېږلی. نو چې په جنګ کې شریک دی، په غونډۍ کې په طریقه له به ورته څه میلاوېږي. نو دوی دې له نه دي تللی چې مال حاصل کړي. دوی څه لپاره لاړله؟ هغه 3 مقصده چې زر ورشو چې دا مال راغون کړو، چې کافر دوباره حمله ونه کړي او لاس ته یې ورنه شي، مونږ له وسله ګوتو له راشي. مقصد بالذات دا دی د غنیمت د حصول نه، دا نه چې مال به حاصل کړو. خو هسې دي د خپل حصه میلاوېدل. حضرت عثمان په بدر کې نشته او پیغمبر حصه ورکړې ده، او چې کومې جاسوسۍ له لېږلي دي په موقع باندې نو د جنګ بدر کې او حصه ورکړې دي، له به څنګه حصه نه ورکړې. او دا م یاد ساته من قتل قتیلا فله سلبه. دوی خو قتل نه دی کړی، قتل خو هغه نورو کړی. او من قتل قتیلا فله سلبهم، هغه وخت کې چې پیغمبر اعلان وکړي، چې اعلان یې نه کړی بیا سلب نه کوي. په سوال دا ګورې اهمه نکته وه، پوه شوې پې
چې دی وایي مونږ الغنیمته نو بعضې خلک وایي دا 40 کسانو په مال پسې شو نو بېله ټول کار یې خراب کړو مال پسې نه دي شوی څه پسې شوي دي مال خو هسې دوی ته د غنیمت دا مطلب نه دی چې چا مال لوچت کې هغه د هغه دی دا خو دا قانون اړوشته دی نه د شافي په مذهب دی نه د مالک په مذهب دی نه د احمد په مذهب دی نه د چا په مذهب دی چې چا کوم مال لوچت کې د هغه دی نه مال به راغونډی نو بیا به ترې خمس درکوې نو پیغمبر به یو شان تقسیموي دا خو نشته اوس خو پوه شوی که نه چې دی الغنیمته اواز وکړه ښه دې مشر ورته وایي چې نه ګورئ ما ته حضور پاک دا ویلي چې نه به کوزېږي دوی څه وایي بلکل مونږ منو چې ویلي دي خو هغه د جنگ دوران کې جنگ ختم شو خو د جنگ دوران کې جنگ شروع وي او مونږ مړه شو نو نه به راپسې راځي جنگ ختم شو هغه د ښه دې تښتي نو مونږ څه کوو قیامته پورې خو به دلته نه یو ناسته دا اجتهادي غلطي ترې راغله چې راله 40 کسان ترې کوشو ګورې بیا درته مال پسې نه دي کوشوي غنیمت غونډولو پسې کوشوي دي په هغې مې پوه کړه 10 کسه پاتې شو چې خالد ابن ولید وکتل چې غونډی خو خالي ده نو ملګرو ته ویې شه بیا واپس شئ مه تښتئ زه دا د پشا نه پرې رالم بس راخطا شو په هغه خوړ کې اوس 10 کسه پاتې دي 40 تللی دي دوی لګیا دي په غشو ولي دوی لږ دي هغه پرې ډېر دي دا 10 غریبانان د غونډۍ نه ورته کوز شو خوړ ته کوز شو چې تورو سره یې منې کړو خو دا 10 یې هغه ډېر دي هغې ورپسې پاسونو دا 10 یې هلته شهیدان کړل عبدالله ابن جبیر سره د 10 ملګرو 9 ملګرو یې 10 شهیدان شو خالد ابن ولید موقع خالي شوه شا نه راغی او صحابه په څه سوچ کې دي صحابه خو چې شا نه زموږ دفاع شته هغې خو تورې ښودې دي هغې غنیمتونه غونډوي او ناګانه شړق و شړق شروع شو داسې غوبل جوړ شو په صحابو باندې ناګهاني پې یو غم راغی ناګهاني پې یوه ټیک راغی اوهو مونږ خو چې شانه زموږ دفاع مضبوطه را دا څه وشو درز او دروس شروع شو غوبل شروع شو پکې چې دلته کې صحابه دې وسونو والا ته متوجه شو اخو غریبانانو سره چې تاسو تورې راغېشتئ تاسو ځان تیارو د دنیا پکې مړه شوه نو پیاده ابو سفیان هم پرې راغی د هغې طرف نه هغې هم راغون شو بس مولانا صاحب په یو ساعت کې 70 کسان صحابه شهیدان شو غوبل جوړ شو تر دې حده پورې چې د یو بل د لاسه مړه شو حضرت حذیفه رضی الله عنه وی د ما پلارو یمان بوډا د سپینګیري دی وی صحابو په گزار شروع کړ مې یمان د پلار مې د پلار خو چې هغوی تر څو قتل بیا غیب شهید شو بلکل صحابو او کر لاړو بلکل او شیطان پکې آواز وکړ د رسول الله مبارک شکل کې مصعب ابن عمیر پکې شهید شو شیطان آواز وکړ رسول الله مبارک شهید شو بس بعضې صحابو تورې غورځولې چې پیغمبر مړ شو شهید شو موږ پکې څه بیا جنګ سره پاره کړو بس یو هیبت شو یو غوبل شو او صحابه منتشر شو څوک یو خوا تیښته نه ده ګورې تیښته خو دې ته وایي چې وطن پرېږدي او مدینې ته لاړ شي دا هم غلطه وتښتېدل نو څه معنا کومه منتشر شو څوک یو خوا څوک بل خوا څوک بل خوا رسول الله مبارک سره یو 12 کسان پاتې شو باقي ټول منتشر شو اوس پیغمبر اواز هم نه کوي که نه که پیغمبر اواز کوي چې د دلته یم او جمدې ما نو کافران راغلي دي بیا پې حمله کوي بلکل د کافرانو په منځ کې رسول الله مبارک ګیر دی که اواز کوي چې د دلته یم صحابه را منډه وایي خو کیدي شي کافر ګزار وکړي چې اواز نه پته ولګي دلته کې دی اچھا حمله پې وکړه او یا کسان شهیدان شو رسول الله مبارک یو غار دی اوس هم شته هغې ته لاړ حضرت طلحه وله اوږه ورکړه غار ته وخېږو او درته تفصیل ویمه چې غاښ مبارک یې شهید شو مات شو او مخکې کړی هم ننوتېدل د چا د لاسه دي هغه تفصیل لا روان دی بیا صحابه را یوځای شو رسول الله مبارک آواز وکړو راځئ زه دلته یم را یوځای شو چې راځای شو بیا جنګ شروع شو چې جنګ شروع شو نو کافرو ماته وخوړله او وتښتېدل لاړل اوس مولانا صاحب یو ذهن کې واچوه بعضې خلک په احد کې مسلمان شکست منتري دا زه نه وایم شکست نشته کثرت د مړو دې ته شکست نه وایي شکست څه ته ویلې کېږي فوج نه دې تپوس وکړه شکست هغې ته وایي چې څوک میدان پرېږدي چې څوک میدان پرېږدي هغې ته شکست وایي چې څوک په میدان پاتې شي هغې ته څه ویلې کېږي ګټه وایي نو په میدان مسلمانان پاتې شو کافران وتښتېدل نو شکست هغوی منتري مړي ټیک ده دوی نه هغوی به هم 40 50 مړه شوي دا نه دی که هغوی نه مرګ نه دی شوی خو زیات د دوی نه مړه شو نو میدان دوی وګټه غنیمت دوی وګټه صرف زخمونه په مسلمانانو کې زیات شو نه دې وجې نه بعضې خلک شکست وي خو زه ورته شکست نه وایم شکست هغې ته چې میدان پرې وتښتېدل هغوی اخره کې بیا جنګ وشو نو د هغې متعلق څه چیز ده چې دا واړه واړه واقعیت یې پکې درته وایم وقول الله تعالی غدوت من الاهل که سبا کې وتې د خپل اهل نه تبوئ المؤمنین مقاعد یارول د مؤمنانو لرځای د ناستې د قتال دې نه معلومیږي دا چې بادشاه به
ترتیب برابرئ او هدایات به ورکوي چې ته دلته کښېنه ته دلته 50 هلته کې دی خوا والله سمیع علیم اشارت دې ته کوي چې الله اورېدونکي ستاسو په حال خبردار دی د دې به الله اجر درکوي وقوله جل ذکره ولا تهنوا ولا تحزنوا سستي مه پیدا کېږئ چې ګنې موږ نه دونه مړه شو سستي مه کوئ نور تکړه شئ او لا تحزنو غمجن کېږئ مه په منفاته باندې چې ویا د نه لاړل وانتم الاعلون کامیانون سپر طاقت تاسو یې ان کنتم مؤمنین په دې شرط چې په الله مو کلک ایمان او ان یمسسک قرح زخمونه ورته ورسېدل زخمي شو صحابه پیغمبر زخمي شو او یا کسان شهیدان شو نو د هغې علت وی فقد مس القوم قرح مثله خلک وروستو بدلي تاسو مخکې اغشتی دی خلک څه کوي هلکه وروستو بدل اخلي تاسو څه کړی دی مخکې قد مس القوم چې کافران دي القرح زهم مثله هغې نه او یا مخکې مردار دي وتلک الایام نداولها موږ خو د جنګ اړو راړو بین الناس کله یو له ګټه ورکو ظاهري کله بل له ورکو دا یو علت شو فقد مسا دویم دا ان یمسسک قرح که ستاسو زخم نه مراد دا مړي او زخمونه دواړه دي ښه مړي هم پکې داخل دي نو لیعلم الله الذین آمنوا نسبت د علم چې الله ته وشي نو مراد ترې امتیاز دی د علم مقصد امتیاز د معلوم دی که نه دی لیعلم چې جدا کې خدای مؤمنانو لره دا زخم څه لپاره شو وایه شابه چې الله پاک ښکاره کي څوک ښکاره کي وایه مؤمنینو لره چې دا مؤمنین دي د الله دپاره وجنګېدل بل څه ویتخذ منکم شهداء جنت الفردوس ته به څوک دي شهدا نو چې د صحابو کې شهدا ني نو نور به څوک دي خدای پاک جنت الفردوس ته په صحابو کې بعضې کسان تیاری کړ شهادت لویه مرتبه ده نو دا شهادت به ټول عمر په تابعین او اتباع التابعین کې به صحابو کې به نه صحابو له دا رتبه ورکوي یتخذ منکم شهداء چې تاسو نه شهدا نیسم یو لویه منقبت والا ډله ده نه د آخرت جوړو والله لا يحب الظالمين او څلورم علت یې څه دی لیمحص الله الذین آمنوا الله به مسلمانان پاک کي په دې زخمونو او تکلیفونو سره ګناه نه پاکېږي ویمحق الکافرین ام حسبتم اوس په بل انداز تسلي ورکوي مخکې هغه تسلي ورکړه چې فکر مه کوئ مخکې مو بدل اخیستی دی فکر مه کوئ الله مؤمن ممتاز کوي جدا کوي چې دا د الله دپاره ځان وجني فکر مه کوئ الله تاسو نه شهدا نیسي فکر مه کوئ لیمحص الله الذین الله مو د ګناه نه پاکوي اوس په بل انداز تسلي ورکوي ام حسبتم تاسو څه خیال دی ان تدخلوا الجنة جنت ته به داخل شي لما په معنا دم دی ولم یعلم الله نه به یې ښکاره کړي الله پاک لم یمیز مجاهدین ستاسو مجاهدین به نه ښکاره کړي چې دا غټ مجاهد دی ځان یې وجلی دی نه بغیر به دی او الله به نه ښکاره کړي صابرین چې مړی ونه شي صابرین چاته وی دا غټ صبر دی ولقد کنتم اوس په بل انداز تسلي ورکوي ولقد کنتم تمنون الموت تاسو خو مخکې د مرګ تمنا کوله چې ورځو من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه مرګ مو په سترګو ولیده مخکې به ورونه مړه کېدل وانتم تنظرون ولقد صدقهم الله وعده که ته وایې چې الله خو موږ سره وعده پوره نه کړله الله وعده پوره کړې ده استحسونهم هغه وخت چې تاسو د هغوی استیصال کو تأسیسونهم قتلا استیصال د بېخکندي موله کوله هغوی تښتېدل باذنه حتی اذا فشلتم خو چې تاسو لږه سستي پیدا شو په تاسو کې فشل لږ منتشر شوې اوس الله دا ویلی شي زه نشم ویلی الله دا ویلی شي هلکه یو سړي زوی دی لوی شیخ الحدیث دی او پلار ورته مړه لکه بېخونده نو ته ورته بېخونده ویلی شي نه او الله ویلی شي فشلتم وتنازعتم فی الامر او په هغه امر د پیغمبر کې متنازع کړه چا وی کوزیږو د غونډۍ نه چا وی نه کوزیږو وعصیتم من بعد ما اراکم تاسو نافرمانی د پیغمبر نه د خپل امیر نه وکړه من بعد ما کنتم تحبون تاسو ته خدای اوښول هغه چې تاسو خوښو چې فتحه ده د هغې نه پس به دا وکړل منکم من یرید الدنیا بعضې ستاسو نه هغه دي چې دنیا طلب کوي دنیا څه غنیمت حاصلول مال نه ګورې د هغې وجوهات مې درته وویل ومنکم من یرید الاخره چې پرېږده نه وردو دې غنیمت ته ځان وجنو اخرت ته ځو ثم صرفکم نو واړول تاسو الله د دوی نه واړول څه معنه اول پې غالب یې به مغلوب شوې او دا دې کې بیا علت په تاسو الله ازمایش کوي ازمایش امتحان په دې دی چې زخمي شي مړ شي پلار دې مړ شي ولقد عفا عنکم ماشاءالله که څه فشل راغلی څه مخالفت د امیر راغلی د اجتهادي غلطي ده معاف شي او بیا د معافۍ نه پس الله څه وایي والله ذو فضل مزید فضل به وکړي الله په مؤمنانو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات دا یو حدیث ابراهیم موسی قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد هذا جبريل اخذ براس فرسه مخامخ یو خو علیه ادات الحرب نو چې کله بیا هغه اویا کسان چې کله هغه عبدالله ابن جبیر هغه څلوېښت کسان راکوشو فرشتې بیا لاړې مخالفت راغی فرشتې بیا لاړې بس پکو مولانا صاحب ما ته خو دا دغه و چې په کم پورې به زه خپل سبق وایم
خو یو 15 منټه مې زیات کړل نو تاسو به یو 15 منټه وقفه وکړئ د هغې نه پس به مفتي صاحب راځي مفتي صاحب نه پس به شیخ صاحب خپل سبق له راځي ښه نن به شیخ صاحب انشاءالله تاسو ته سبق شروع کوي که خیر انشاءالله نننی ترتیب دا دی بیا به ترتیب بدلیږي بیا به وقفې پسې شیخ صاحب سبق وایي مفتي صاحب به هغوی خپل ترتیب به بیا جوړوي خو صرف نننی ترتیب دا دی چې وقفې پسې به مفتي صاحب سبق وایي او مفتي صاحب پسې به بیا شیخ صاحب خپل سبق وایي ښه انشاءالله العزیز بیا به د هغوی ترتیب به بیا سبا له ته بیا ترتیب بدلی چې بیا به د مفتي صاحب مخکې وکړي شیخ صاحب به مخکې به تاسو سره ترتیب برابر کې دعا وکړئ بیماران دي څه زم لږ بیمار یم چې الله روغ صحتونه